तरक्की वर्की और खुदा बदल लहजा की वे खुदा के लिए मायदा मान लो, खुदा के लिए हमारे साथ बढ़ जाओ, खुदा के लिए हमारे साथ ये कर लो। तो इसका क्या जरूरत है? शुदा दफाकी शहीद दार में और दादा कालिदा ओ चलागे वृद्ध के कपड़ा न द पैदा उसकी और न सर दकरे तालिबा दादा पूरे तौर दा माफियों वाली और चिकम मुहिब द सिक्योरिटी फोर्सेस और हगा शुहदा द हक मुबारक का जाओ याला दादा قوم سر او दादा ملک سر او दादा عین سر چې د شکرې د جوړ غیر سرکاري خلک غیر ریاستي خلک عام عوام دا د توپک پورته کوي او دا د توپک استعمال کوي او هغه د لښکري مطالبه کوي او دا غیر عیني او دستوري مطالبه او قائد جماعت ور مستند کوي نو په هغه باندې د خداري الزامونه لګوي او حکومتي ارکان دا مجلسونه کوي چې دا شهدا چې دي دا زموږ لپاره ډېر محترم دي او د شهداو په باره کې که چا دا یو لفظ وویلی لهذا هغه د ملک دار دی که نورو ظلمو سره سره یو ظلم دغه ورسره کوي چې ستا شهیدان پراته وي او ستا شهیدان پر وړو باندې پروته وي د حکومت که ستا دغه سوچ ستا دغه فکر وي چې پاونده په محمود خان اچکزي پسې چې قاید حزب اختلاف دی د یوه تقریب په جمله پسې ته راولاړ شو دی دغسې خلک د اسرائیل حق په اسمبلۍ کې یو راولاړ شو دی او دا غلط تقریر کړی دی جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم دا غنډینې درنې درنا او پرلک دا غر قدر من صدر اور پرفیج باندې تشریف فرما تمام سیاسی جماعتوں قائدین مشر محمود خان اچکزئی صاحب قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی پاکستان اور نواب ایاز خان جوگیزئی صاحب اور جناب خوشحال خان کاکڑ صاحب جناب داؤد شاہ کاکڑ صاحب جناب ہدایت الرحمان صاحب اور جناب دا ټولو سیاسي جماعتو قائدینو او مشرانو او په دا جرګه کې او په دا درنه کې ناست انتهایي سترو کارکنانو او پر دین مینو مسلمانانو ورونو یو هفته تقریبا مکمله وي چې دا درنه ناسته ده او د دغې درنې د حکومت څخه څه مطالبات دي د ریاست څه مطالبې دي لیکن موږ نن پوښتنه دا کوو چې دا حکومت او ریاست او هغه د دغه درنې تر اوسه پورې دغه یوه نقطه د دې خبرې نشاندهي وکړي چې کوم هغه مطالبه او نقطه ده چې دغه غیر عیني او غیر دستوري مطالبه ده لهذا ودوی ته عین رکاوټ دی ودوی ته دستور رکاوټ دی ودوی ته د پاکستان عین اجازه نه کوي او که د دغه درنې نه هغه مسترد کولی شي نه د عین له دیارې څخه د هغه دا جواب ورکولی شي نو لهذا بیا موږ دا پوښتنه کوو چې آیا حکومت او ریاستي ادارې دا پر دا خلکو باندې چې پر دا روډو ناست دا هم د دوی چې نور ظلمو سره سره یو ظلم دغه ورسره کوي چې ستا شهیدان پراته وي او ستا شهیدان پر وړو باندې او تمام چې کوم پسماندګان دي هغه د تمامو تکلیفو باوجود هغه د دې او ناست ولهذا دا ظلم د ظلم چې کوي لهذا د دې نتایج کله هم د ریاستو دپاره د هغه نتایج سم نه دي راغلي حکومت دا او حکومتي ارکان دا مجلسونه کوي چې دا شهدا چې دي دا زموږ لپاره ډېر محترم دي او د شهداو په باره کې که چا دا یو لفظ وویلی لهذا هغه د ملک دار دی عین لرو څخه دا غدار دی لهذا د شهداو په باره کې که د ډېرې څخه یو جمله راغله هغه به هم نه ویلی او بیا خاص کر د حکومت پاکستان او د ریاستي ادارو
د هغو خیال دا دی چې خاص کر او هغه شهدا د حق په باره کې که چا وویل چې هغه دا د قوم سره او دا د ملک سره او دا د عین سره غداري ده او دا خبرې دواړه کوي لیکن نن موږ پوښتنه کوو چې دا په کنټینر کې چې پراته کوم شهیدان او په دا درنک چې پراته کوم شهیدان دي آیا دا سکیورټي فورسز نه ول دا د سکیورټي فورسز شهیدان نه دي لہذا چې یو څوک خالص چې جمعیت علماء اسلام سربراہ اور قائد جمعیت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب د پورا ملت قائد اسلام سربراہ هغه یوه خبره وکړه په تقریر او سیاق و سباق څخه هټاو کړه هغه وایي چې دا فورسز چې څونه هم فورسز دي د هغو صرف د ذمهدارۍ د هغو تعیین یې وکړی او هغه ته حکومت یې دا وویل و ریاست یې دا وویل چې دا د دغو ذمهداریو فرایضو کې شامل ده لهذا د پاکستان په مختلفو ادارو په مختلفو محکمو په مختلفو ځایو کې د پاکستان د ریاست چې کم کم خلک دي دا خپل ریاستي ذمهداریان دي او هغه به پوره کوي لهذا د ریاستي ذمهداریانو د متوجه کولو لپاره یو تقریر کې یو جمله راغله چې فورسز د هغو تعیناتي هغه دغه مقصد لپاره چې د وطن د دفاع او د قوم د دفاع او د قوم د حفاظت لپاره او په اجتماعي کې دا د دوی په ذمهداریان شامل دي لهذا دغه د خیلاوه چې د ښکرې د جوړ غیر سرکاري خلک غیر ریاستي خلک عام عوام دا د توپک پورته کوي او دا د توپک استعمال کوي او هغه د ښکرې لهذا هغه نه په دې باندې وکړي چې غیر ریاستي خلک دا نه د دوی په ذمهداریان کې دا شامل دي او نه د دوی تربیت د دې لپاره سوی دي او بلکې زموږ ریاست کله کله دا هم وایي چې توپک صرف او صرف دا به د ریاستي فورسزو د هغو په لاس کې د هغه د خیلاوه عام پبلک دا نه یو توپنچه ښوولی شي دا نه توپک راخیستلی شي او نه دا لښکرونه جوړولی شي او دا د ریاست خداري ده او دا هم د ریاست دا اعلامیه ده دا د هغو میدان دی لیکن له هغه بعد چې دن مطالبه کوي او دغه غیر عیني او دستوري مطالبه او قائد جماعت مسترد کوي نو په هغه باندې د غدارۍ الزامونه لګوي او دلته پراته دي د ریاست اهلکاران پراته دي دغه فورسز چې په کوم فورسز باندې دومره پریشان دی چې دا ولې وسول او مختلف خلک درایده کړي دي او هغه بیانونه ورکوي د خدای لقب حقوق ته روان کړی دي او هغه بیانونه ورکوي او هغه یو بل مجلسونه کوي لهذا دغه شیطان ته چا بولي دا ولې د دغه کم تاثیر فکر ولې نشته د دغه چې کومه بې احترامي او توهین ته روان کړی دي او دا چې نن د خیر وخت دا پراته دي او دا دغه تکلیف هم نه رسېږي او دا هم نه وي چې دا خلک به هم مور لري یا به پلان لري او یا به د رشتہ دار لري یا دا ناس خلک چې په دې باندې پریشان او دا کوم میدان باندې ناست دي لهذا دا ټول ستاسو نظر ازادي ولې دا شي ناس ته په نظر باندې شهیدان نه راځي لهذا موږ مخکې هم دا ویلي وو موږ پرون هم دا ویلي وو چې دا مځل نه ده چې مولانا عبدالرحمن د تنخواه ذکر وکړي او دونه غټ ګناه یې وکړ چې نن د په ګډ ملک کې په څلور سره صوبو کې په وزراګانو په ګورنرانو په وفاقي وزیرانو او په مختلفو خلکو باندې پریس کانفرنسونه دي او روان دي او مولانا عبدالرحمن ته د معافۍ مطالبه کوي لهذا موږ نن د دې خبره باندې پام نه وایو چې د عبدالرحمن ګناه چې وسول چې کوم ګناه د پنجاب پر سرزمین باندې او د پنجاب پر ځمکه باندې مولانا عبدالرحمن کوم ګناه کړی دي دا ګناه اندازه دغه مخکې هم د مولانا تکرونه موجود مولانا ته دغه مخکې سخت تکرونه تا ته کړي دي لیکن هغه ګناه دغه وکړ چې دغه سپرکي خلک او دا د بلوچستان مظلوم او محکوم او دغه شته د غلام او د قانوني په نظر باندې وګوري لهذا عبدالرحمن دا د پنجاب پر سرزمین باندې د پنجاب پر ځمکه باندې چې د پنجاب پر ځمکه باندې دا ګناه کول چې دا کم حق دی چې دغه خلکو اواز د دغه شهیدانو اواز د دغه مظلومانو اواز د بلوچستان او د خیبر مقدمه دا ته پر هغه ځمکه باندې کوي لهذا تکلیف ته دغه ورسېدی ولې هغه ته عذاب او خود مختار او داس پاکم ځکه بولم لهذا د غلامانو ذکر پر هغه باندې ستاسو لپاره ناقابل برداشت او په دې فکر کې
په دې چکر کې ولې چې زه به څه کوم او دوې ورځې تا په دې باندې سوچ کولی چې موږ کوم هغه ټکی به راواخلو چې په هغه باندې دوی غدا ډکلیر کړو نو سره راټوله که ده دا خوا او شهادت یې سره ملاو کړی لهذا دا تکلیف دغه نه دی تکلیف دغه ودی نو په دغه بنیاد باندې موږ نن ځکه دا ستا ظلم او دا ستا بربریت موږ تمام سیاسي جماعتو په باندې اختلافات تمام سیاسي جماعتونو د ډېره حده پورې یو د بل سره نه لیکن نن موږ هغه خلک یو د بل حریف ولو ستا ظلم ودې ته ورسولو ولیو او نن مزید هم ورته ویل د حکومت که ستا دغه سوچ ستا دغه فکر وي چې پارونده په محمود خان اچکزي پسې چې قاید حزب اختلاف دی د یوه تقریب په جمله پسې ته راولاړ شولې دغسې خلک د اسرائیل په اسمبلۍ په یو راولاړ شولې او دا خلک تقریر کړی دی دا باندې او دا د غداري په زمره کې راځي او نن په مولانا پسې کې سبا یو نواب ایاز پسې کې بله ورځ د احترامه پسې کې بله ورځ ته دا کوې چې دا ګډ تا غداران کړ او دا ته غداران ستا په غداري کې دا غداري ده او دې غداري د قانون نن هم تیار یو او موږ پرون هم په دې غداري کې ما د شیخ الهند او د شیخ الهند جانشین او دا ما نه واورېدو چې علما دیوبند دا د معافي دا خو د هغه په ډکشنري کې سره شتون نه د هغه په تاریخ کې سره شتون نه او چې کوم خلک د معافي مطالبه کوي چې معافي د واخې او دا د هم ورسره وایي چې معافي د واخې او پر دې د واخې چې د بلوچستان مقدمه تا ولې د کسور او د پنجاب په خاوره باندې کړ لهذا معافي موږ نن د دغه عظیمې ترنې په ذریعه باندې موږ مطالبه کوو او موږ له حکومت څخه او د ریاست او ریاستي ادارو څخه مطالبه کوو چې دا کم یو پارټي وزیران یا حکومتونه یا کم وزیرانګان دا کم دوی چې کم بیانونه یا کم غلط بیانونه ورکوي مطالبه دا ده چې پورې دور ده معافي وغواړي او چې کم محب وطن پاکستانیان د پاکستان بانیان د پاکستان بچاوونکي د پاکستان چلیدونکي خلک او هغه دوی د غداري په زمره کې راولي لهذا دا د او که نه غواړي تر ټولو غټه د پاکستان دښمن دا خلک دی دا دومره عوام دا 15 کروڑ عوام دا 14 کروڑ عوام او دا چې د دوی په شا پسې ولاړ دي او دا ګرد د دغه ملک چې متنفر کوي او دغه ملک او د ملک ادارو او د عیني متنفر کوي نو دا خو ته د ملک غدار یې دا خو ته دغه کوي چې دا دونه نوجوانان دا دونه عوام خیبر پښتونخوا بلوچستان سند او محکوم چې کومې ضلعې او کومې صوبې دي او هغه ته متفر کوي محکوم اقوام ممکن متفر کوي نو معلومه دا ده چې د عمل د ماتېدو تاسو خپله اراده کړې ده لهذا موږ خپل سیاسي جدوجهد په بنیاد باندې د خپل جدوجهد مسلسل په بنیاد باندې ان شاء الله العزیز دا اتحاد او دا اتفاق دا به روان وي تر هغه پورې به روان وي چې ستا دغه ظلمونه نه ختم شوي دا مظالم نه ختم شوي او ستا د غدارۍ دا فیکټرۍ نه بنې شوي او دا دغه ملک د عوامو ته او د عین په حواله باندې حواله کړی نه وي لهذا موږ د عین جوړونکي هم عوام دي د عین جوړونکي هم دغه سیاسي جماعتونه دي او د عین چلونکي هم دغه دي او که عین معطل کړی دی قانون معطل کړی دی دا وقتاً په وقتاً باندې معطل کړی دی لیکن که بیا په حال کړی دی جمهوري او سیاسي قوتو او دغه سیاسي جماعتو هغه په خپلو قربانیان باندې لاشونه یې ورکړي دي جلونه یې ورکړي دي کوړې یې خوړلي دي دغه بعد بیا یو ډیکټیټر راشي هغه ختم کړي بیا د قربانۍ بعد بیا بحال شي او بیا لس کاله بعد بیا د قربانۍ بعد بیا دغه طریقه راځي لهذا موږ نن په دې نتیجه رسېدلي او د خپل قایدینو ته موږ دغه پیغام ورکوو چې دغه تحریک دا به تر هغه وخت پورې جاري وي چې تر څو پورې یا دغه باقاعده په ښه غلامان یې ډکلیر شوي باقاعده عیني غلامان یې ډکلیر شوي چې دا محکوم او قانونیان دي او عین هم دغه تقاضا وکړي او عین یې ډکلیر کړي نو بیا به موږ وایو چې پاکستان عین او که موږ آزاد او خودمختار قوم یو که موږ حق لرو د حفاظت او که موږ له تا د خلا غواړو چې موږ ته حفاظت راکړه او دا زما عیني دا تقاضا ده او زما عیني حق دی او که موږ د دغه حق تقاضا کوو نو لهذا دا که ته هر څو زور وکړې او هر څو طاقت استعمال کړې لیکن د آخر بعد د طاقت انجام په تاریخ کې د فرعون څخه راواخه تر مشرف پورې دا ټول موږ ولده زور یې استعمالولی طاقت یې استعمالولی او مشرف په دې ځای باندې په دې تدوین باندې او هغه دا تقریر وکړی چې زه به نواب اکبر بوکټي بلوچان دا به زه داسې هډ کړمه وایي پته نه چلېږي لهذا اوس پته 10 کاله 14 کاله تقریبا تېر شول لیکن پته دوی ته نه چلېږي چې
دا د کوم خوا ورته معامله ده لهذا که دا وایي چې موږ به پښتانه موږ به بلوچان موږ به بلوچستان موږ به بلوچستان تمام محکوم اقوام ته هزاره وي پنجابی وي ټول چې دلته څوک اوسي په دې علاقه کې که دا غواړي چې موږ د زور او د طاقت په لار باندې موږ په لار راولو او دا د پراته وي دا شهیدان د پراته وي د دې څه حیثیت دی حیثیت خو د هغه شهید دی چې د پلانکۍ ښار او د پلانکۍ ښار وي د حیثیت خو د هغه سکیورټي فورسز دی چې د پلانکۍ ښار او پلانکۍ ښار سره تعلق لري لهذا موږ هم دا تمام تکلیفونه دا تمام مصیبتونه دا د حضرت موسی په قول باندې چې حضرت موسی علیه السلام ته خپلو انډیوالانو او خپلو پیروکارانو ویل چې دا ته به ورته وګوري او زور او طاقت استعمال کړه او ځکه ستا تر راتلو مخکې هم پر موږ دغه تکلیفونه وو او ستا له راتلو بعد هم فرعون دغه دمکیانې راکوي چې سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم لهذا دا دمکیانې به ویلې لیکن حضرت موسی علیه السلام ورته ویل چې استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين حضرت موسی په صبر او استقامت چې د صبر او استقامت د ښکارا خاصه او د دشمن او د مخالف او د طاغوتي قوت داغه اصل حرمدار وي چې تا به دومره جذبات کوي تا به دومره مشتعل کوي او تا به ودې ته مجبور کوي چې زه د سره توپک راواخلم وجنګړم او توپک ته د تمام وسایل او شکایتونو تر تا زیاتې لهذا د صبر او د استقامت او پر خپل ځان باندې تېرېدو دا قوت د دې قوت مقابله هېڅوک نشي کولی نه پرون امریکې کړې ده او نه روس کړې ده نن په ایران او په ایران پر سرزمین باندې چې کوم صبر او استقامت او اتحاد ایراني قوم د امریکې په مقابله کې او نن امریکن صدر او ټرمپ هغه ته دھمکی ورکړي او په بله لهجه کې بیا وایي خدا के लिए معاہدہ مان लो खुदा के लिए हमारे साथ बैठ जाओ खुदा के लिए हमारे साथ ये कर लो तो इसका क्या जरूरत है लिहाजा वहदत दा ټول طاقت او اتفاق او اخلاص استقامت لهذا په بنیاد موږ شهیدان نشي دي دا شهیدان پراته دي او دغه شهیدانو له واحدینو چې څو پورې په دوی کې د صبر او د استقامت بلکې ما معلومات دي چې د شهیدانو له واحدینو پرون یو مجلس ولري او کمیټي وال ما ته حاله کولای چې موږ ورته وویل چې تاسو ته تکلیف او تاسو د ډېر خواري او تکلیفونه موږ په تاسو باندې پر تاسو باندې چې ته درځه هغه وتاي ته الله ته یو موږ ته اندازه ده لیکن که چیرې ته ستړي یاست او ستاسو دا اراده وي نو موږ ستاسو په اراده پورې دا معلق کړی دي لیکن هغه وایي چې موږ ته واکینو چې باید دا خبره موږ ته ولې کواسته او بار بار ولې یې کواسته لهذا موږ نه اول ورځ دا شهیدان په دې وجه باندې شو چې موږ په دې باندې ذاتي مفادات او موږ فایده حاصلو بلکې موږ د قوم د مستقبل د نورو نوجوانانو د حقوقو د جنازو د بندولو لپاره که دغه یو حربه د موږ دغه شهیدان پراته وي او موږ نن دالته په خړو جامو کې ناست پرون د یو شهید پلار دی زه رانم دلته چې کښېناستم او ما ولیدل ما د څنګه د یو خړ پړ یو ګنده کپړې یو سر ببر ما دا وکړه چې دا دلته ما سره نږدې ناست او دا د کومه هغه زما ملګري راته وایي چې دا د فلانکي شهید پلار دی او دا کالي دا او چې دا هغې وړې څخه کپړه نه ده پیدا اغوستې او نه سر دا کړی دی او کپړې او چپلې کې په دلته باندې نو ما ورته وویل چې دغه او تر کومه پورې به ما او تا دغه کپړه خو بدلوو دا کالي خو بدلوو بیا هم بوته کور ته کور کالي او غسل او خانه او راګرد لهذا دغه تکلیفونه او چې په کم حالت کې د ما سره په ګاډۍ کې ولې او ما یا الله د دغه قوم باندې به کومه اساني راځي پر دغه ملک به ولې اساني راځي چې د مظلومانو او په خاطر دغه حد دی چې زه خو هم سرفراز تا ته ناسم تا د ځان حکمران بولم او زما خو مذاکرات له تا سره دي او زه مذاکرات له تا سره کوم نو چې زه د تا سره مذاکرات کوم زه د تا څخه غواړم چې اوس ما حکمران ما د خپل عیني او قانوني ذمهداریان هم ته دغه نه کوي او چې بیا کله توپک کله کوم خلکو ستا په خلاف توپک راخیستل له هغو سره هم ته بیا دا پلانکي ولې توپک راواخیست او چې زه صبر استقامت په دغه خړو کالو په دغه خړو تا ته ناست یم او زوی مې هلته په ګاډۍ کې پروت دی لهذا ته هم دا هغه ته هم نه ګورې لهذا د دغه بعد د الله غضب په دا کې راځي او دا قومونه دا طاقتور قومونه دا الله تبع کړي وي او هغه خلکو ته به خدای د ځمکې په میراث ورکوي چې دوی متقي او پرهیزګاران وي نو ان شاء الله العزیز صبر خو به شکل ګران شی دی او په دغه تمام مشکلات او ظلمونو سره دا ګران کار دی لیکن د دغه نتایج چې هغه وي خو به شرط دی چې عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وينظر كيف تعملون استوى عمل به هم ګورم الله وعده سره کوي چې ستاسو صبر د خبات زه به تا د مځکې خلیفه کوم
زه به تا ته کامیابیان درکوم، زه به تا له دغو ظالمانو خلاصوم، لیکن فینظر کیف تعملون، تا به ګورم چې دا ستا وروسته کردار ته بیا څه کردار ادا کوې. ستا بیا هغه لار باندې ځې چې د الله در ښوونکي لار وي، پر هغه لار باندې ځې چې د ظالم د ظلم څخه ته عبرت حاصلوې، د ظالم د ظلم څخه ته دا حاصلوې، او که ته بیا هغه ته رابېداری شروع کوې. لهذا الله ته امور ته وحدت را نصیب کړي، او الله تعالی وایي په واعتصموا بحبل الله، په وحدت کې دا کامیابي ده د الله په رسۍ باندې ټینګ ونیسئ. ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. زه د جلا کړی مه، او که زه د جلا سوسی او د ظالم په مقابله کې، نو ته به زه د وپاشل ساستی، او تر تاسې به هوا ووسي لکه دا موږ چې د پلانکې قوم هوا وتلې ده. نو الله تعالی د موږ ته مزید هم صبر هم را نصیب کړي، استقامت او اخلاص او ادب. واخر دعوانا الحمدلله.